عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ صحابه زمانہ د یو بی خپل خاون سره په خبرو کې ستیزه خبرو خاون مرور وی کوسه وا مداسه زی به ولګي چې توینه به تلاړش امارت اسلامی د عادل نظام د کامل المؤمنین ته شکایت وکړه بیا برانه بدله خلی خرازه اول شکایت امیر المؤمنین ته کوم بیا وسه ګورم بیبی نه مرور دی امیر المؤمنین تراغه دروازې ته چرور رسید دن اوس د امیر المؤمنین چې وګي کی خودنو داسې خبري ووري چې دا خبري د طلاق کور کې نه وي شي یاره وی چې دا خو دا به څه شکایت وکم دلته خداغینا حال داسې دی واپس روان شي امیر المؤمنین بیبینا خفش مرور شو سوزی بار ته جمعات ته روان دی چې بار وته ګوري چې یو سړی درشل سره نږدې ولید هډیر غیرتی دومره غیرتی دی چې رحمت عالم جنت ته لاړه د معراج په شپه باندې یو بنگله ګوري په مخ کې بهترینه ښایسته حوره ګوري ودا د چا بنگله ده او دا حوره د چا ده ودا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لپاره تیار بنگله ده نو چې واپس راغی حضرت عمر صاحب ته فرمایي زړه مې وشو ډېره ښایسته ماڼۍ وه چې یو ځل وردن نشم دا ستا ماڼۍ وګورم ذکرت غیرتک خو ستا غیرت راته مخې ته ودرېده چې حضرت عمر غیرتی انسان دی هسې نه زړه کې راشي چې زما بیبي هلته وته ولې هلته تللی دا خبره زړه کې رانشي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بی اختیار د سترګو نه اوښکې لاړې وی یا رسول الله بک اغیرو زما پتا باندې غیرتونه کومه کاش زما کور ته ملک تشریف وړی وی چې خو برکتی شوی وي تا باندې به غیرت کومه نو دی ډېر غیرتی و نو چې شخص ولید چې دا ولې دلته راغی وی ودرېږه ولې رالی وی بیبی نه خفه شومه تا ته مې شکایت راوړه چې غوږ مې کېښوده دلته مې خبرې واورېدې نو بیا یې ودرو نصیحت ورته کوي وی دا زما نانبایه ده که ووایي چې روټۍ نه پخوم ننبۍ نه راوړه بیا به څه کوم ورسره دا زما دوبۍ د جامې راته انځي دا زما مرضعه ده بچي ته مې تی ورکوي دا د ماشومانو خدمت راته کوي دا مې خادمه د کور مې جارو کوي دا څومره کارونه دا کوي دغه کارونه لوازم او واجبات په دې باندې نه وو خو لکه بیا احسانات مونږ تاسو سره کوي دا ټول پوره کوي دا خپل کار غني زړه کې نه راځي چې دا زما کار نه دی باید بل څوک وکړي یو کار بل دی چې په دې لازم دی او د خاون په حق دی چې ورځ یو کشپي چې کله پاکه وا او خاون غختل چې کمرې کې راشه د مداجعت او د مجامعت په اراده او دی انکار وکنو دا ګناهګار ده پدې دا حق بیبي ته نشته دا حق د خاون حتی کې چې بیبي د فرض روزه بغیر د اجازت د خاون نه نیوي شي او د نفل روزه بغیر د اجازت د خاون نه دي ته جایز نه دي چې دا ونیسي دا به اجازه غواړي خاون د زمانه عرفي نسم دا میس بزرګ میاش د دی کې نسم ستا خو خره کاغه اجازه تو کنه به دی نسی حدیث مبارک کې راځي کړه خاون به اجازه ته بیبي روزه ونیوا نو دا ګناهګار د پدې روزه کې د تاجر نه ملاوي ولی اسنه د ورځې د خاون اشتها او شوق مداجعت تراشي او خزه چې دینو د شیخانو نه د غیر روزنی ولید هغه حق به د خاون خراب شي به ضایع شي نو ناشزار خزه تویل کیږي چې بد اخلاقی په خاص کر په دغه مسله کې چې د مداجعت د پاره هغه د خاون نه مني نو بیا ورته الله تعالی فرمای فاعذوهن نصیحت ورته وکي که په نصیحت باندې نشوه نو وهجروهن فی المضاجع ډډې لګولو کې ترک وکړي علماء کرام وایي هم دې کمره کې ځان مرور کا په فراش کې شا واړه ځان خفه کا تر څو چې پخلا دي کی او که دغه ونه شو نو وضربوهن بې ووهئ دا مسله مبارک بیان کړه صحابه کرامو ته په منبر باندې خدای ورته وفرمایل چې الله تعالی خو امر کړی چې به دریم ځلی ووهئ
خو مبارک ورته قید لګي وضربوهن ضربا غیر مبرح وال به ورکوي خدا سي وال نه چې زخم جوړ کوي ګوره اسه غرو پش کوي سي یره جوړه کوي او داسي ونه وهي لکه څنګه چې سړی وینځه غلامان وهي غضب په نه سړوي خاوندانو خوې چې هو وهلم پکې رااله زمونږ په دین کې بس چې کور ته لاړو نو چې مخکې زړه ورته ډکوم کوته کې وته ونیو چې سبا شپه شوه نو بس ټولې بیبیانې رالې د بیبي عایشې رضی الله عنها دا کور او د مبارک دا دننه کور د بیبیانو د مسجد نبوي نه ډک شو ټولې په شکایت رالې اے بیبي عایشې ته لږ د محبوب نه پوښتنه وکړه دا څه مسله بیان کړې ده مونږ په کور کې سرمن واړو هر یو وی چې راغی خاون غوسه ووالم یا بلم وی وال دا مسله څه شوې ده دا سره کوم مسله بیان شوې ده مبارک چې د شپې راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه مسله مو بیان کړې ده بیبیانې ټولې په شکایت راغلي مبارک خو پوه شو په مسله باندې چې دا خو قرآن کریم آیت راغلی او ما هغه شرحه کړې ده ما خو دوی پوه یم کړل چې د غلامانو وینځو غوندې مه وایي زخم پکې مه جوړوئ خو چې بد اخلاقه ښځه ده او د خاوند مطالبه نه مني نو د هغې دپاره په نصیحت نه کېږي ده ما هغه بیان کړه واپس ووته منبر ته یا دغه ټیم یا د سبعي مانځه نه بعد بیا کېناست او صحابه کرام یې راغونډ وی تاسو ته پرون ما څه مسله بیان کړې وه او په تاسو صحابو کې بهترین انسانانو مغه دي خیرکم نساء چې څوک د خپلو بیبیانو سره ښه چلند او روش کوي هغه بهتر خلک واپس ترغیب ورته ورکړه دې خبرې ته چې بیبیانو سره خوش اخلاقي نرمي د وهلو لار نه بلکې د اخلاقو لار استعمال کوي بیبي صفیه رضی الله عنها باندې چې کله واده وشو خیبر نه را روانو په لاره باندې و درېیمه شپه د واده وه په اوښه ډولۍ جوړه شوه مبارک راغی د ډولۍ لاندې کېناست او قدم شریفه یې داسې قط که او بیبي صفیې ته وایي په دې قدم باندې دا زما په زنګون قدم کېږده او دې ډولۍ ته پورته شه په دې غزوه کې په زرګونو صحابه کرام موجود دې ټولو صحابو ته دا منظر وښوده چې د خپلې بیبي سره داسې عمل اختیار کوي داسې د اخلاقو نه ورسره کار واخلئ زما معزز الرجال قوامون علی النساء د کور واکداري د مال واکداري دا هر د کور د کنټرول ټولې خبرې د خاوند سره دي زنانو د حقوق خپل انداز دې څه حصه د هغې مې بیان کړو او دغه شان تعلیم او تربیت د دې وړو ماشومانو حق د حضانت د مور دی او حق د تعلیم شرعي د پلار دی ډېرو ځایونو کې دا مسایل راشي یا بیبي طلاق شي د بچو مسله راشي بچی د پلار کېږي بچی د مور کېږي دا یو جزئي اختلافي ده پاکستان کې ډېر زیاتو ځایونو کې په دې لانجه وي نو د دې مسله دا ده چې جنکۍ ذات د رسېدو او د بلوغ او د پیغلتوب پورې دا به د مور سره وي او الګ ذات څوک 7 کاله یادوي څوک 9 کاله یادوي تر دې وخته پورې به دا د مور سره وي په هغه وخت کې چې د مورې بل خاوند نه یې کړی د هغې وجه دا ده چې دا حضانت او خدمت چې مور کولی شي نو پلار یې هغسې نه شي کولی د ماشومتوب تربیت مور څنګه کولی شي نو پلار یې نه شي کولی